الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد زما قابل قدر میاندو خویندو دا کوم آیات مبارکه او کوم حدیث مبارکه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړم د کې الله جل جلاله او خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمناتو او مسلماتو او د نیکانو بیبیانو څه صفات ذکر کړی دي او په دې مجالسو کې په دې خاطر باندې ذکر کیږي چې زمونږه څومره میندې خویندې دي او کلمه ویونکې دي او د اسلام او د ایمان راوړونکې دي چې هغه په دې صفاتو باندې متصف شي. قرآن کریم کې د ګڼ شمیر زنانو تذکره راغلی ده اگر چې په نوم باندې صرف د مریم بی بی تذکره شوی ده خو د امراتن په لفظ باندې او دارنګې د زوجتن په لفظ باندې او د یعنی د مور په لفظ باندې او دارنګې د خور په لفظ باندې د ډیرو زنانو تذکره پکې شوی ده. د حاجری بی بی تذکره 14 سپاره سورۃ ابراهیم کې الله جل جلاله دا غي تذکره کړی ده چې دا ابراهیم علیه السلام خپل اهل چې ده په داسې واده او په داسې ځای کې پرې خو چې هغه قابل فصل نه و او روایتو کې دا غي تذکره موجوده ده. مفسرین ذکر کوي چې د سره د خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل په دشت و بیابان
په یو غریزه علاقه په غیر آباد علاقه کې پرې خود او دا ورته وی الی من تکلنا یا ابراهیم ته مونږ چاته پرې دی اے ابراهیم ابراهیم علیہ السلام خبرې ور سره نه کولې د الله د حکم مطابق په اخره کې ورته وی الله امرک بهذا شاید ته الله ویلی چې دا دلته پرې ده ابراهیم علیہ السلام فقط سر او خذول ورته او فقط سر ورته خذولو او بیا دا وی اذن لا یضيعن الله بیا مونږ الله نه ضایع کوي نه بم خواري او نه بم سپوري چې کله الله ته تویل دي چې دی دلته پرې ده حضرت هاجره بیبي دا د اسماعیل علیہ السلام مور بیبي ده او د ابراهیم علیہ السلام بیبي ده او دا چې په دې دومره دشتو کې او په دې دومره تکلیف کې ابراهیم علیہ السلام پرې خو ده چې د شمار یو څو کجوري او یو لګي وند او بور سره وي خدا تکلیف چې دینو دا الله په حکم باندې په دې راغلو د دوی په صبرو نو د زمزم او بو دا دغه یاد ده او دارنګي د صفا مروه منډي چې دي تر قیامت پورې په حج او په عمره کې دا د واجباتو نه دي نو دا دغه منډه د خپل بچی په خاطر باندې چې د الله دومره خوښه شوی دا چې زمونږ عبادت داغه نه بغیر سر ته نشي رسیدي هر کله چې د الله د دین لپاره تکلیف وچت کړي شي د دین پس د کولو کې د دین په خورولو کې الله پاک داغه بدلا ډېر په خي طریقې سره که مؤمنی که مؤمنه زنانه یغه تور کوي دارنګي دا اولی سپاره چې کوم اخیری پاو ده په دې کې تفسیر ابن کثیر د اسماعیل علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام چې کومه تذکرہ ده چې وایز يرفع ابراهیم القواعد شدید خانقابه دیوالونه او آبادی پرتکولا بنیادونه راخجول نو دغه لاندې تفسیر ابن کثیر د اسماعیل علیہ السلام د غدوو بیبیانو تذکرہ لیکل ده چې ابراهیم علیہ السلام د دوی کور ته راغی او هاجره بیبي هغه وخت وفات شوی و بیا او اسماعیل علیہ السلام خکار لتلو او دروازې والو نرستو د اسماعیل علیہ السلام د بیبی نه تپوس کې ابراهیم علیہ السلام چې تاسو اول ورته وی خاوند چرته د اسماعیل علیہ السلام ویا خو بار وته د خکار لتل او استاسو گزاران د کور څنګه د جون خطرېږي دا ورته ډېرې بدې ورځې دي او ډېرې سپېرې ورځې دي او چرتم خاده ورځونه لیده په دې کور کې او دا دی هغه دي شکایتونه شروع کړه ښه وایي چې کله اسماعیل راشي نو زما سلام هم ورته ووایه او ورته ووایه چې دا چوکاټ د کور چې دی نو دا بدل کا خلک کله چې اسماعیل علیہ السلام راغی نو داسې محسوسوله چې خوشبوئی غوندې پې لګي دی کور کې د پلار هغه اثر ورته محسوسېدو وایي څوک خو راغلی نه و یو بوډا بابا راغلو دا خبرې کړې دي وایي دا خو تا ورته لکه چې څه ویلي دي وایي یا ما ورته داسې ویل وایي دا خو چې دې ته طلاق ورکړه یعنی د ابراهیم علیہ السلام غوندې خلیل الله خلیل الرحمن او ابو الانبیاء او جد الانبیاء او زمونږ د نبی علیہ السلام نیکه او ابو العرب د دې باره کې دا دی چې دی یو ناشکر خزه یادې چې دا په کور کې پرې نه خو دی شي او ناشکر خزه سره تعلق ختم کړي شي دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل یو زوی ته دا وصیت ده د هر مسلمان ته وصیت ده او یو مسلمان خور مور دوی ته پکې دا وصیت ده چې خپل جبه د ناشکرۍ د الفاظو نه وساتي خپل زړونو کې هم د شکر د ماده د پیدا کولو کوشش وکړي ځکه د شکر فواید قران ته ډک ده د لقمان حکیم سے په حکمت کې دا ذکر دي چې انشکر لله
چې د الله شکر وباسه. دا حکمت ته د لقمان حکیم سے. او دارنګې لئن شکرتم لازیدنکم، دا قرآن وی وشکروا لی ولا تکفرون. او هر کله چې بیا په بل موقع باندې ابراهیم علیه السلام راغی نو هغه بل بیبي و بیا د پرې خو دی وا هغه ورته وی بس غوخې دي چې خروه او ډېر خوشاله زندگی تیریږي او ډېر چین او سکون دی او دا او بیا ورته ویل چې دا درشل باندې ته قائم اوسېګا. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام رائے دا د خپل بچی ته اسماعیل علیه السلام ته چې شکرګزار بیبي چې دنو دا کور کې وساته ځان سره. دا خو د تفسیرونو خبره و د دې بیبيانو تذکره په قران کریم کې نه و، خو چون کې معتبر تفسیر ذکر کړو نو ما ذکر کړه تاسو ته. او چون کې په منځ کې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام خبره و نو دا د معتبر تفاسیر خبره ده. د سلورمه ادا د دوه بیبيانو تذکره شونه د سلورمه او پنځمه زنانه تذکره په قران کریم کې چې دا د شعیب علی السلام دوه لونه دي او د دې تذکره زیاته په شلمه سپاره کې ده. په شلمه سپاره کې د دې تذکره د ګډو سرولو په موقع باندې راغله ده او ګډو له دوبو ورکولو. او چې موسی علی السلام ته تپوسم کړی دی نو دی ورته په جواب کې وای چې و ابونا شیخ کبیر، مونږه سره کور نه بار نه راوتی، زمونږه مجبوری ده، پلارم ډیر بوډا دی نورم سوکشتنه نو دا لګې ډېرې د کور منډې ترړې چې دي نو دا بس زمونږ په سر دی مونږ وهو. او هر کله چې ورپسې پلار بیا راولېږله دا یوه جینۍ نو قرآن د هغې تعریف کوي چې تمشي علی استحیا. دا علی استحیا معنی ده چې ته وایې که دا حیا چېرته یو اس یو دا پې د پاسه ناستي، بلکل د حیا د پاسه روانه وه او په حیا باندې چې دی نو مزینه وه او د زنانو په بهترین صفاتو کې د زنانو په اعلی صفاتو کې کامل حیا چې دی نو دا لوی صفت دی. که چېرته د دې بل ښه صفت د دې نه علاوه وي نو بیا به قرآن د دې صفت دغه ذکر کړی وي. او غالب ګمان دا دی چې کومه بیبي یعنی کومه لور چې په موسی علیه السلام ته ورکړې وه نو هغه هم دا لور ده او دا د یو پیغمبر بیبي شو د یو پیغمبر لور شوه او د پیغمبرانو په سوال جواب باندې بل پیغمبر پسې تک دی. نو په دې منځ کې الله پاک چې دې صفت ذکر کوي نو هغه دا صفت ذکر کوي چې دا حیا صفت ته په دې کې. بهر حال دا یو کمالی صفت ته په زنانه کې او دا د نارینه او د زنانو د دواړو مشترک صفت ته. خو په زنانه کې دا صفت کامل ذکر دی چې د نبی علیہ السلام دا حیا صفت چې ذکر کیږي نو هغه ذکر کیږي احادیثو کې د پیغلی جنې سره ذکر شوی دی چې دا نبی علیہ السلام دومره زیات حیاناکو. بهرحال او دا جنکې دوانه داسې وي چې ډېرې زیاتې هوښیار هم وي. دا قرآن کریم د دې باره کې ذکر کړی چې دې پلار ته وایي چې په مزدورۍ باندې هسې هم څوک نیسي که نه نو دا مزدور ونیسه القوي الامین، ډېر طاقتور او ډېر امانتدار دی. نو ژوند به داسې هم نه تېروي یو جنۍ یو زنانه چې دا لکه د معاشرې په هېڅ خبره باندې هم نه پوهېږي، بلکې حیا پیژندل او کمال پیژندل، خو بد پیژندل، ویښه زندگی تیرول او تر دې پورې که د مور پلار در باندې څه ښه کېږي او مور پلار د څه مشکلاتو کې وي او په هغې کې که د زامنو کاري او هم په لوڼو باندې دا تکلیف را پیښ شو نو لور به داسې نه وایي چې مړه دا خو زه نه شم کولی دا کار، بلکې د مور پلار سره به منډه وایي او هغه کار به ورسره کوي. دا په دې کې یو بل صفت ذکر شوی دی. او زمونږ په کتابونو کې دا ذکر دی چې لکه زنانه چې ده نو دا به د کور په کار کې هم قابلی، دا به داسې نه کوي چې یاره زه خو سبقونه وایم او زه خو بخاري شریف وایم او ترمیزي شریف وایم او پنځم او څلورمه درجه کې یم نو دا لوښي خو دله زه نه شم مینځلی او دا کټوی مټوی په خپله پخوئ
او مونږ چرته مطالعه ته پرې دی نو دا فاطمه بیبي چې دا رضی الله تعالی عنها دا هغې باره کې چې دی نو ټولو کتابونو کې شته صحیح احادیثو کې دي چې علي رضی الله تعالی عنه یو ورځ لېږلی وه چې ګوتې یې ټولې خوږې وې ولې یې ټول خوږ شوي په اوبو روړو باندې او لاسونه یې په میچنه باندې خوږ شوي ټول او بالکل دا د ولې هډوکي چې دي نو یعنی راوتي وو دومره زیاته کمزوري شوې او خرابه شوې وه د ډېر خدمت د وجې نه دومره یعنی په خدمت کې وه او دا د علي رضی الله تعالی عنه په کور کې ده او د نبی علیہ السلام بیبي ده استغفر الله د نبی علیہ السلام لور بیبي ده او بیا هم چې دی نو د ټولې جهان په لوڼو کې نیازبینه لور هم دا ده ځکه چې د سید خاندان چې دی نو دا د دې هغه شرافت دی چې د دې بچي چې دی نو دا د جنت د ځوانانو سردار دی دا په خپله سیدة نساء اهل الجنه ده خو د کور کار کې لګیا ده او نبی علیہ السلام پسې ورولېږله چې غلامان راغلي دي او یو غلام به درکړي خادم لاړ او د ډېرې حیا د وجې نه هېڅ څه ونه ویل د جنګ بدر هغه یتیمانان ناست وو هغې له نبی علیہ السلام غلامان ورکول چېره پلاران یې نشته چې کار ورسره وکړي نبی علیہ السلام ورپسې ماښام راغی وایي ته راغلی وې څه خبره باندې پوه نه شوم علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې د دې د قرنګې مسله ده نبی علیہ السلام ورته وویل د خادم نه تا ته دا ښه دی چې ته 33 مرتبه سبحان الله الحمدلله وایا او 34 مرتبه الله اکبر وایا او بیا ودې کېږه او علماو د دې حدیث په تشریح کې دا هم ذکر کړی دی چې دې سره په بدن کې الله پاک یو قوت او طاقت پیدا کوي هر څومره چې د کور په کار ستړي شي یو زنانه نو دا چې سحر را پاسي نو بس د شپې به دې ته الله سکون او اطمینان ورکړي بهرحال دا خو ما د شعیب علیه السلام د لوڼو باره کې تاسو ته خبره ذکر کړه چې دې د پلار په سترګو باندې معذوره دی او دا ګډې سره او د پلار او مور هغه ګزاره او ژوند پرې روان دی نو که چېرته کور کې د مور پلار خدمت یو خبره راشي پکار دا ده چې لور د خپل یو مصروفیت د وجې نه د هغې مصروفیت چېرته پاتې نه کړي او کار وله ونه درئ قرآن کریم کې د مریم بیبي تذکره ده او د مریم بیبي تذکرې نه مخکې د دې د مور بیبي تذکره قرآن کریم کړې ده نامه نه ده اخیستی بس امرات عمران لفظ قرآن کریم استعمال کړی دی او مفسرین نامه ذکر کړی ده چې حنا بنت فاقوس د هغې نامه وه او دې چې دی نو کله د عمران علیه السلام نه امید شو نو هغه وفات شوی بیا او هغه د بیت المقدس امامو او ټول ذمواري د هغه په لاس کې و د بیت المقدس او دې د الله نه سوال وکړو چې یا الله انی نظرت لك ما فی بطنی محرره اے الله ما دا نظر منلی دی ستا دپاره چې دی به د دنیا د هر قسمه کار نه ازادي صرف ستا د دین د خدمت دپاره به وقفي او بهرحال هغه الله ته داسې منظوره وه چې هغه مریم بیبي پیدا شو د هغې امید نه نو دا ویم چې انی وضعتها انثى یا الله دا خو یو ماشومه پیدا شوه او ما خو تا نه چې دی نو ماشوم غوښتی و ځکه جینۍ خو امامتي نه شي کولی او نه مسجد سنبالولی شي بیا او نه د دین هغسې اعلانیه دعوت چلولی شي څنګه چې سړي چلی بهرحال الله پاک ورته وفرمیل چې ولیس الذکر کالانثی نه دی هغه هلک چې هغه تا غوښتی و په درجه کې رسېدونکې دغې جینۍ ته چې مونږ تا ته درکړې ده دا مریم بیبي ده مریم به معنی عابده عبادت ګزاره زنانه ده او د دې درجه چې دی نو دا د هغې بیت المقدس چې کوم خادمین و هغې ته معلومه وه بشمول زکریا علیه السلام د مریم بیبي د خبرې کولو نه مخکې د حنا بنت فاقوس دی واقع کې یو خبره نیمه درته ذکر کومه د دې په خاطر باندې چې خپلو بچو باره کې د چا شته او د چا را روان وخت کې به خپل سوچ فکر کوي خو د خپلو بچو باره کې قرآن کریم مونږ ته دا یو درس را کوي چې د دنیا کارونه داسې روان دي کېږي به خو که چېرته یو زنانه په دې فکر کې وي چې زما بچي چې دی زما رونه او زما متعلقه چې څومره نارینه دي چې دا څومره د دین خدمت ته وقف شي او د دین خدمت وکړي
نو دا د یو زنانه کمال دی. نور بچی خودار چي او ګرځي څوک نه کملای او څوک د دې په خلاف باندې څوک خوش اخلاقی څوک نه وي او که چرته دینی خدمت پیوکړی شي د خپل طرف نه پیغاړه خلاص کړی شي نو یو خو د دې زنانه دا کمال دی خپل نیت چې دی الله ته خالص دی. او بل دا د عمران علیه السلام بیبي چې قرآن د هغې تذکره کوي نو که دې کې بل څه خصوصیت وي د ښځه کې نو بیا به قرآن هغه ذکر کړی وي. نو د عمران علیه السلام د دې بیبي د ټولو نه لوی خصوصیت دا چې د خپل بچی د الله د دین دپاره د وقف کولو یو اراده د امید په ټایم کې کړې ده. او بهرحال الله پاک هم ورله داسې بدله ورکړه چې مریم بیبي ورله ورکړه. مریم بیبي باندې چې کوم امتحانات راغلي دي قرآن د هغې ګواه دی. دومره پورې امتحانات راغلي دي چې دا وایي چې کنتو نسیا منسیه بس چې زه بالکل هیره تیره وې مړه شوې وې دومره سخت یعنی حالات پر راغله. او بهرحال درجه هم تاسو ګورئ چې بغیر د خاوند نه د جبرئیل علیه السلام په یو پوکي سره الله پاک دې ته د حضرت عیسی علیه السلام غوندې زوی ورکړی دی چې د نوې شریعت او د نوې کتاب خاوند دی د انجیل یعنی الله په نازل کړی دی. او دا هغه شرافت چې دی نو دا ځان له په قرآن کریم په هغې باندې ګواه دی چې اوس په اسمانونو کې دی قیامت ته نږدې وخت کې به راځي. بهرحال باقاعده الله پاک د مریم بیبي په نامه باندې قرآن کریم کې سورت راولېږلو سورت مریم. او د بچو په پیدایش کې بعضې علما په مختلفو موقعو باندې د دې وظایف چې دی هم ذکر کوي یا د چا اولاد نه وي او یا د چا اولاد وي څه مسایلي نو د دې لوستل د ځان له یو تسلی او یو صبر دی. بهرحال دا یو اضافي خبره ده. نو مریم بیبي چې د ټولو یهودیانو سره او نصرانیانو سره مخامخ کېدل هغه وخت کې اگر چې ټول یهودیانو او دې سره مخامخ کېدل د دې د الزامونو جوابونه ورکول اگر چې جواب د دې جواب بس همدا دی. قرآن کریم دلته یو خبره ذکر کړې ده چې وایي تا ته څوک مخې ته راشي نو ته ورته ووایه چې ما خو د رحمان ذات دپاره چې دی نو د روژې نظر منلی دی او زه به نن یو انسان سره خبرې نه کومه. مفسرین د دې لاندې دا ذکر کوي چې السکوت عن جواب الاحمق جوابه چې یو بیوقوف او یو ناپوهه انسان در باندې اعتراض کوي نو د ده جواب نه بس دا چې ورته خاموش شي د دې نه ښه جواب یې نشته. نو ځکه ورته مریم بیبي وایي چې ما خو د رحمان ذات دپاره د روژې نظر منلی دی فلن اکلم اليوم انسیه نن ورځ کې به زه د انسان سره خبرې نه کوم. دا خو بس یو لنډه خبره وه. او نور چې دی الله پاک د جبرئیل علیه السلام په واسطه ورته تفصیل ښودلو چې ته فاشارت الیه عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه دی به خپله صفحې په خپله کوي. بهرحال قرآن کریم د سورت تحریم بالکل اخیری ځای کې د بیبیانو تذکره ذکر کوي خو په ترتیب کې خو مونږه مخکې رستو شو خو بهرحال بس د مریم بیبي تذکره ده نو ما هغه ځای په مناسبت پې هم درته وکړم چې هلته د حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها د هغې او د مریم بیبي تذکره شوې ده چې دا دواړه چې دي نو ډېرو په مشکلاتو کې دی وخت تېر کړی دی ډېر سخت وختونه په دوی راغلي دي او دی بیا هم چې دی د الله هغه تابعداري اختیار کړې ده. او د لوط علیه السلام بیبي او د نوح علیه السلام بیبي وګورئ دا کانتا تحت عبدین او دا زمونږ د ډېرو نیکانو بندګانو لاندې وې په نکاح کې وې خو فخانتاهما دی د هغې سره هغه خبره ونه منله او په دین قبولولو کې په اسلام قبولولو کې هغه امانتداري ونه کوو د خیانت نه کار واغستو. نو اگر چې د پیغمبرانو بیبیانې دي خو په نفس نسبی شرافت باندې چاته چې دی نو دینی فوقیت آخرت کې مرتبه نشي ملاوی دی. نور که د فرعون بیبي ولې نه وي د یهودیانو په منځ کې یو ښځه پاتې کېدونکې ولې نه وي خو چې کله دا د الله تابعداري لکه تاسو ته چې کوم آیاتونه ما په سر کې لوستي دي اگر چې هغه د بعضې روایاتو په مناسبت سره د ام سلمہ رضی الله عنها او د بعضې روایاتو په مناسبت سره ام عماره الانصاری رضی الله عنها
د دې په درخواست باندې دا آیتونه نازل شو چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقینا سرنګ چې ایماندار او مسلمانان سرشتہ دغه رنګه ایماندار زنانا او مسلمانان زنانا مشتا. اسلام او ایمان چې کله په یو ځای کې ذکر شي نو بیا به علما فرق کوي. نور چې په یو ځای کې دوه نه راغلي په یو ځای آیات کې نو بیا علما د دوه یو مفهوم او یو مطلب ذکر کوي. اسلام ظاهری ارکان ته ویل کېږي چې په روزه باندې عمل کې، په منځ باندې عمل کې، په زکات باندې عمل کې، په حج باندې عمل کې او د پیغمبر سنت طریقو باندې عمل کې. او ایمان دې ته ویل کېږي چې په الله دی ایمانی، فرشتو باندې دی ایمانی، په کتابونو، په پیغمبرانو، په قیامت باندې، دوباره جون باندې، په خیر او د شر په تقدیر باندې. نو دا یعنی دوانه چې دی ایمان دا د زړه سره تعلق ساتي، اسلام د ظاهری اعمالو سره تعلق ساتي. نو دا د آسیا بیبي چې دا د فرعون په کور کې دا او الله پاک ته اسلام ور نصیب کړی دی. شلمه سپاره کې راځي سورۃ قصص کې چې کله موسی علیہ السلام دیو کتو پاغه صندوق کې نو دیوی قرۃ عین لی ولکا، فرعون ته وی دا ماشوم به زمو استاد سترګو یخوالی شي. فرعون ته وی او لا تقتلوه، دا ماشوم وجنه ما عسى ان ينفعنا، نږدې ده چې دا ماشوم به موږ له فایده راکړي. نو علما ذکر کوي دا یو خبره زمونږ د موضوع نه بهر ده، خو بهرحال د واقع سره مناسبت ډیر ده او د قرآن خبره ده چې 14مه سپاره کې دي چې کله جادوګران راغله د موسی علیہ السلام مقابله ته نو دته وی اما ان تلقیا، یا خود ته هم سو غرزو یا به مونږ غرزو خپل امساګانې. نو دوی یو قسم ادب کړی د موسی علیہ السلام. الله پاک د موسی علیہ السلام په ادب کې دوی ته چې دینو اسلام ورکړی دی. یا علما ذکر کوي چې موسی علیہ السلام خپل بیبي ته ویل چې ته دلته ایثار شه، او خادم ته ویل چې تم ایثار شه، انی آنست نارا، ما اورولیدو او زور زما چې تاسو لته او سکروټه او سور او خبر تاسو ترولم د لارې. نو دلته مفسرین ذکر کوي چې خدمت کول د چا چری عام طور مونږ وایو کنه چې په خدمت باندې الله ملاويږي. نو مفسرین هم دلته ذکر کړی دي چې ګورئ موسی علیہ السلام د دې بیبي او د دې خادم د خدمت د پاره د لارې د تپوس ته پاره او پته کتور شپږي د لارې معلومولو د پاره او دارنګې ډیره یخ شپه باراني شپه مروج الذهب یو کتاب دی د علامه مسعودي باغی کې دی وای چې دا شپه چې ونه دا باراني شپه وا لیله ممطره نو ډیره یخ شپه مو بهرحال خدمت په سلانو او مل تور تعالی ملو شو. مقصدی خبره زمونږه چې د فرعون خزه چې دا آسیا بیبي د موسی علیہ السلام سو وخت پورې خدمت کړي او دی ویلی چې دا زمان د سترګو یخوالی شي، دی ویلی چې دی به مال فائدہ راکړي. الله په کومک کسي وکړه چې د نیکانو خلکو او د خصوصا پیغمبران د دوی په خدمت کې څوک مصروف شي ولګيږي په خدمت کې. الله پاک خپل ورته اسلام ورکړي بلکې آینده نسلونه په اسلام باندې خادي او آبادی. د ابوبکر صدیق سے بچی او دارنګ پلاره او دا ټول چې اسلام قبول کړي دي نو په کور کې څوک هم پرې نه خو ټول مسلمانان کړه. نو دا د نبی علیہ السلام د خدمت فائدہ نه ده او برکت نه ده، دا نور څه شی ده. بهرحال قران کریم کې د موسی علیہ السلام د مور تذکرم شوی ده او یو ځای کې نه ده، ډیرو زیاتو ځینو کې ده. او قران کریم کې تر دې پوری دي چې اوحینا الی ام موسی، مونږ د موسی مور ته پړ کې واچول، الهام ورته وکړو، زړه کې مرتدا خبره واچولا چې صندوق جوړ کا، صندوق کې دی واچوا، صندوق په بو کې واچوا او
قران کریم دا وی چې مونږ ورته ویل چې ته غم مکوه دی به مونږ ته واپس کوو. الله ورته وی دا زما وعده تا سره. او بیا وروسته دي چې کله واپس کوو ان وعد الله حق، دا الله وعده رښتیا دي. او د باندې مونږه د هر چا په بند کړی دي شلمه سپاره. او د خور قرباني وګوره، د مور قرباني هم ډیره ده. سو خپل بچی چې دی که نه نو په یو صندوق کې اچي او بیا دریاب کې غورځوي، دا کیدی شي، ډیره مشکله خبره ده. او بیا خور ته وګوره، داسې بهادره خور چې مفسرین لیکي شپږمې سپارې د قال رجلان من الذين يخافون آیات لاندې چې دا یو کس چې یوشع ابن نون او بلو کالب ابن یوقنا. نو دا کالب ابن یوقنا چې دی نو دا غد ابراهیم دا موسی علیه السلام چې دی اوخې دی، یعنی د دې چې کومه خور د مریم نامه ده دا د هغې خاوند دی. بهرحال دا یو اضافي خبره ده. د خور چې کومه قرباني کړې ده قرآن په هغې ګواه دی. دومره قرباني چې یو خو هغه صندوق مکمل ټیټ نگراني وکړي، داسې وي چې به یاره په یو طرف رانه لاړو نو ومې نه لیدو، داسې نه کوي. بیا ورپسې کور ته هم ننوځي او تر دې چې ځان رسوي هغې ځای ته چې د دې رور مضبوط حفاظت وکړي او دا رور چې دی نو ده ته څه تکلیف ورونه رسي. ځان داسې ځای ته رسول دا د یو خور کمال دی. او خور هم چې دی نو ډېره لوی خور ده او رور هم چې دی یو ډېر لوی شخصیت دی موسی علیه السلام. خو بهرحال یعنی خور چې د رور سره څومره وفاداري کولی شي قرآن دا ذکر کړی دی. ډېر غټ مثال دی چې ورته وایي چې هل ادلکم ایا وښیم تاسو ته علی اهل بیت داسې یو کور یکفلونه چې د ده کفالت په تاسو ته وکړي وهم له ناصحون. دا له ناصحون کې بعضې مفسرین وایي چې د بعضې کسانو پې شک شو چې وا د ده دپاره څنګه خیرخوا دي، دا څنګه کور دی، دا څنګه عجیبه کور تا پیدا کو چې د دې ماشوم خیرخوا دي. وایي ماشوم نه یادو، فرعون یادو. دا لهو ضمیر هغه خور ډایرکټ فرعون ته راجع کو چې دی یادو، د دې سره ډېره مینه ده، د دې به ډېر خدمت وکړي. تر دې بعضې مفسرین خو دا هم وایي چې کله د موسی علیه السلام مور راوسته او پیس کلی شروع کړه نو یو اعتراض پیدا مو شو چې سینه کې پی بغیر د بچي نه وي، ستا بچی څه شو او ستا بچی چا لل کړی دی، کله یې لل کړی، تاریخ یې څه دی. او دا خو د موسی علیه السلام د فرعون ښځه چې دا اسیا وایي دې چغې سورې جوړې کړې پرېږدي مړه ماشوم د ولږې نه مړ شو، تاسو تبصرې کوئ، بس خبره تس نه شوه. یعنې په دې کې دا مسله هم راغلی وه. دا یو یعنی امتحانات دي بس د الله طرفه پرې راتله. بهرحال زړه دومره سخت شو چې فرعون ته وایي که راپسې کور ته رالېږلی شي خو پی ورکومه او که راله دومره پیسې راکولی شي خو پی ورکومه، ګینې پی مې نشته. او فرعون یوه خبره هم نه منله، فرعونو ټولې خبرې پې ښځې ومنلې چېرې دا ماشوم دی او ډېر ښایسته ماشوم دی دا لږې به مړ شي دا دی هغه دي، بس ټولې خبرې منلې کېدې. زمونږ مقصدي خبره په دې کې هم دغه ټولې خبرې دي چې مور هم په خدمت کې لګیا ده او دارنګې خور هم په خدمت کې لګیا ده او آسیا بی بی چې ده نو دا هم په خدمت کې لګیا ده. د آسیا بی بی باره کې قرآن کریم دا ذکر کوي چې د مرګ په آخري وختونو کې کله چې فرعون دا سملوله الاله کړې ده، یې په اور کې اچولې ده، په تیلو کې سوځولې ده، یې چې د میخونه پې ټکوالي دي، هره سزا چې ورکړې ده مفسرین وایي. خو دې د مرګ په ټایم کې چې کله دا بالکل سملولې وه مرګ ته نو دې وخاندل. او فرعون چې دی نو دا د دنیا د ټولو نه لوی بېغیرت انسان تېر شوی دی، ځکه خپله ښځه او په نوکرانو خادمانو وزیرانو باندې نیوله ولالول دا به په دنیا کې دې مثال نشته. دومره بېغیرت انسان به چا نه لیدلی، صرف په دې باندې چې دې ما نه مني. او دې وخاندل نو فرعون ته ایله د خبرې مکمله وشوه چې وایي چې ګورئ ما تاسو ته ویل چې دا لیونی ده، دا چې ما نه مني په مصر کې خو لیونی ښځه ده چې څوک یې وژني دا به خاندي. او حالان کې د هغې د خندا وجه تفسیرونو لیکلی ده، قرطبي هم لیکلی ده او ابن کثیر مختصره غوندې خبره ذکر کړې ده. وایي چې دی وویل چې رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، ای الله جنت کې راله یو کور تیار کا، ځکه ستا په نامه باندې مې وژني، خپل خاوند مې وژني. نو الله پاک جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې دې ته په جنت کې یو بهترین محل وښودو.
نو دې چې محل وکړو نو دا په خندا شو. نو فرعون بیوقوف ته دا مطلب واغشتو چې دا لیونه ده. قرآن کریم د ایوب علیه السلام بیبي طرف ته چې دی نو هغه د قسم په ټایم کې اشاره ذکر کړې ده چې دا ورته قسم وخوړو. ایوب علیه السلام چې زه به تا سل چوکې وامه او د هغې هغه واقع چې دی نو مفسرینو ذکر کړې ده چې ایوب علیه السلام بیمار شو، سخت بیمارو او ډېرو سختو امتحاناتو کې و. ځکه قرآن وایي چې نعم العبد څه ښایسته بنده و او مونږ دې ډېر صبرناک مونته و، ډېر صابر و. ځکه چې د باندې څومره تکلیفونه راغه، بچی ټول وفات شو او فصلونو باندې ټولو باندې اورو لګېدو. وقایت الانسان کې د امتحان هغه تفصیل ذکر کړی دی. او غواګانې، اوښانه، ګډې دا ته شیطان سالال کو سیب خوشی را خوشی کړل ته ګیر چاپېره او زامنې په یو ځای کې ټول ناستو، بره چت پې را پرېوتو او ټول ختم شو. او د باندې دا بیماری او تکلیف راغی، ډېر سخت امتحان و. نو دا ښځې چې دې ټول خدمت کولو نو د شیطان ورته ځان نه د هغه وخت ډاکټر یا حکیم یو شی جوړ کو او لاره کې ورله مخې له راغی. نو دا ورته وایي چې څه علاج ملاج در سره شته؟ هغه ورته وایي چې زما په نامه باندې سالال کا نو زه به دله علاج وکړم. صرف دا خبرې ورسره وشوې. خو ایوب علیه السلام دا خوښه نه کړه. لکه نن سبا خلک چې دي نو را به شي درله دومره بې شرمه دي خلک، را به شي وایي مولي صاحب دا 3 تعویضونه مې ښځې راکړه چې مولي صاحب نه تپوس وکړه چې دې کې د دروازې والا کم تعویض دی، د ونې والا پکې کم یو دی او د ډبل بیټ والا پکې کم یو دی. ما ورته هلکه دا خو موږ ته پته نه لګي دا یې ښځې له چا ورکړي دي؟ او دا وایي دا په دې اچر علاقه کې رنګ روډ باندې یو پیر دی هغه وله ورکړي دي. ما یې هغه پیر له ښځه بیا ورولېږه؟ بې حیا بچیا بیا ورولېږه که نه؟ داسې بې شرمه دي. ایوب علیه السلام خپله ښځه صرف یو منټ د شیطان سره په لاره کې خبرې کړي دي. نه یې څه دوایي اخیستې ده، نه یې څه وظیفه اخیستې ده، نه یې څه تعویض راوړی دی، نه یې د هغه په نامه باندې یو وطن یې ورکړي دي. هېڅ هم نه دي شوي. صرف ته یو شیطان سره خبرې وکړي، خبرې په لاره باندې ورته یې سل چوکې به دې وامه تا خو زه پرېږدم نه. دا خو الله پاک ورته وایي چې دې کې څه غلطي هم نشته. هغه ظالم ورته ځان نوس چې ډاکټر جوړ کړو حکیم نو دی به څه کولی؟ دا خو خاوند په علاج کې ګرځېده غریبه چې خاوند مې ټیک شي. دا نه چې خاوند یې راشي چې ښځه مې والله چې یو تعویضګر لذي راځي او ډېر ښه تعویض یې ورکړی دی. داسې بې حیا. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. نو ډېر کمزوري یو مونږ او خاوندانو نه غیرت بالکل وتی دی. ښه خوشحالېږي چې لکه ښځه مې والله چې یو تعویضګر له تللی وه او ورسره کېناسته. پیغمبرانو په قرآن کې مونږ ته دا ټکي په قرآن کې راغلی دی چې لکه دې ته د سلو چوکو قسم خوړلی دی. الله پاک ورته ویل خیر دی دې ستا خدمت کړی دی، یو جارو راواخله او بس یو ډبې ووه. دا ورته الله پاک وښوده دا خبره. بهرحال نیکعمله بیبي، روغه بیبي او یو مسلمانه ایمانداره بیبي نفس خطایي ته وشو، بخشش خو خاوند ته پکار دی چې معافي کېږي، رانیول خو نه دي پکار په وړو وړو خبرو باندې. بهرحال دا د دې هغه یو مختصر غوندې پس منظر ما تاسو ته ذکر کړو. قرآن کریم کې د حوا بیبي تذکره شته اگر چې نامې نشته او 8مه سپاره کې د دې تذکره شوې ده. یوازې د دې نه ده بلکې د آدم علیه السلام هم دا قال ربنا ظلمنا انفسنا، ای الله مونږ دواړو چې دی نو ځان سره زیاتې کړی دی او وان لم تغفر لنا، یا الله که ته مونږ ونه بخې او ته په مونږ رحم ونه کړې مونږ خو تاوانیان یو. نو یو ښځه چې هغې نه مونږ خو عام انسانان یو، پیغمبران نه یو او فرشتې نه یو، نو مونږ نه ګناهونه کېږي. خو کم از کم خپله ګناه ته ګناه ویل او خپله ګناه باندې ودرېدل نه، بلکې ځان ګڼل چې ما نه ګناه شوې ده، خطایي شوې ده او د الله نه بخشش او د رحم مطالبه کول. دا د حوا بیبي چې دا کار کړی دی نو ما تا خو د ګناه بالکل بوجې یو او د ګناهونو نه بالکل ډک یو. نو ما تا ولې الله ته خپل تقصیر نه وړاندې کوو چې الله ستا په دربار کې مونږ ډېرې کوتاهۍ کړي دي او ستا په ذات په باره کې ستا د صفاتو باره کې شفا ورکوونکې ته یا الله مونږ ډېر وخت شفا چې دی په یو زیارت او په بل زیارت کې لټولې ده، په یو قبر کې او په بل قبر کې هم لټولې ده، د یو قبر په خاورو کې او د بل قبر په خاورو کې هم لټولې ده. نو یا الله په دې باندې مونږ معاف کې بخشش راته وکړې. عام طور زنانه میندې خویندې په دې کې ګرفتارې دي
الله دې اسانه کی. دارنګه د موسی علی السلام د بیبي تذکرم شتا چې موسی علی السلام بیبي خپل پرې خو د دې تلاړو اگر چې په شپه باندې د دې اولادم پیدا کېدو خادم مور سره اگر چې مروج الذهب کې علامه مسعودی رحمت الله علیه ذکر کړی چې بیا د بیبي سره بیا ملاقات نه شوه او د زوی سره چې دینو ډیر زیاته زمانه پس ملاقات شوه ده غالبا 50 کاله که سلف ذکر شوه ده د کې زده شل کاله 50 کاله کې خطا کېږم د ذکر کړی دی. بهر حال مقصدی خبره دا ذکر کو چې د سینې دی کړی چې چرته لاړې او ورمنډه کې ورپسې او مونږ دی پریخو د سینې دی د دین د پاره خپل خاوندان چې دی نو دې ته موقع ورکړي چې خپل دین خدمت وکړي د الله د حکم فرمانبرداري وکړي. د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ننګور چې کومه ده چې انتخاب کولو د خپل زوی د پاره چې د دې زوی د پاره چې دین واده وکړي عاصم د زوی نامه ده عاصم او انتخاب په څه طریقې سره کړی دی نه د انتخاب طریقه دا وه چې د شپې په یو لاره باندې روان دی او ګش کوي او یو مور چې دی نو خپل لور ته وایي چېره پایو کې لږ اوبه واچوه هغه ورته وایي چېره امیر المؤمنین حکم صادر کړی دی چې ملاوټ بند کړئ او ملاوټ مه کوئ. دا ورته عمر تاسې ویني یاره نو دا ورته په جمله کې وایي هغه جمله دا ده ان کان عمر لا ينظر فرب عمر ينظر که عمر مونږ نه ویني نو د عمر رب خو مونږ ویني. عمر رضی الله تعالی عنہ ځان ته هر قسمه طریقې سره د کور معلومات وکړو سهار دې ته د نکاح پیغام راولېږلو او د خپل زوی ته کړی دا چې د زوی نامه ده عاصم رضی الله عنه او د دې په نسل کې بیا عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا شوی دی رضی الله عنهم. بهرحال یعنی د نیکانو بچو د پیدایش ذریعه چې دی نو نیکان میان دي ګرځي او د دې هغه د الله نه یره په زړه کې او خوف الهي خشیت الهي دا چې دی نو د بچو په آینده وخت کې یو کمالی بچي او د بچو کمال دا چې دی د میاندو په عقیدو باندې او د میاندو په اعمالو باندې بنا دی. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي چې کله به سحر کې مسجد نبوي ته راوتو د فیصلو په خاطر باندې او دارنګې د بار ته به راوتو نو د انګور ته به وی کله وویل چې راشه هغه جمله ماته بیا ووایه چې تا د شپې ویلې وه خپلې مور ته نو هغې به ورته وویل چې ان کان عمر لا ينظر فرب عمر ينظر. عمر رضی الله تعالی عنہ به په ژړا شو بیا بار راووتو. بهرحال اسما رضی الله تعالی عنہ تاسو پیژنئ چې دا د ابوبکر صدیق صاحب لور ده او دې ته ذات النطاقین وایي ځکه چې دې به یو چیرله باندې لوپټه به په منځ شلوله په یو به د املا وتړله او په یو به هغه کټوې وتړله په کومه کې به چې خپل پلار ته او نبي علیه السلام ته ترکاري وړه او غارې سور چې دی که نه نن ورته والله چې دا تیراولو خلکو باره کې اوس نه شم ویلی مونږ خو دا خبره ټول عمر چېرته پېښور کې بیان کړې وه نن چېرته داسې ځای کې راپېښ شو خو غارې سور چې زه ورته په خپله ختلی یم نو تر اخره پورې چې رسېدونو بالکل ګډوډ شوي یعنې غر کې چې څوک مزل چا نه کړی والا چې دومره لرې ده چې منځ کې پکې درې ټلې په لاره کې راځي دومره خو اوچت دی او هغه ځای ته د دې جینۍ تک اوس خو پکې پوڼې جوړې شوي هغه وخت کې به څنګه لار وه او دا تله او ترکاري به یې ورته وړه ابوجهل په لاره کې یو ځل یې ولیده ورته وایي نبی علیہ السلام چرته دی اولو دی پلار دی چرته دی تا ته خو پته وي او پته نه ده وی بیا خو نبی علیہ السلام مغه سره وي یو مغه سره دی وی بیا ما ته وخیا ورته ولې درته وخم نو کم چې جواهر التاریخ الاسلامی کتاب نه هغه ذکر کړی چې دا په لاره کې دا واقع راغلی ده مخکې د سیرت نورو کتابونو کې مونږ کتلو چې دا په دروازه کې کور ته ورپسې ابوجهل راغلو دواړه خبرې هم صحیح کېدی شي دوه ځلې راغلي نو دې چې ورته نه ښوده نو دې ته یو څپېړه ورکړې وه نو د دې غوږ کې والی چې دی جدا شو غوږ یې ولاړ شلولو او چې کومه د لارې واقع کې ذکر کېږي نو په ګټه باندې ورپرېوته او تندې وینې شو او کله چې هلته ورسېد نبي علیه السلام چې وکته تپوس یې ترې وکړو نو دا ورته وایي چې رنګې دا رنګې ابوجهل لاره کې راغلی نبي علیه السلام په ژړا شو او ابوبکر صدیق صاحب ته وایي ستا لوڼ هم چې دی نو د دې هغه قربانیانې مونږ دې څنګه هغه
بدله وتعالى درکو یعنی لونم ستا په پیغمبر باندې دومره غیرت کوي ته دې مثال څوک نشي پیش کوله بهرحال په قران کریم کې ګڼ شمیر داسې واقعات نور ذکر شوي دي د ایمان د مضبوطېدو لپاره او دارنګه په حدیثو مبارکاو کې ما چې تاسو ته کوم آیات لوستو هغه آیات کې الله جل جلاله د زنانو یو لس صفاتونه ذکر کړی دي مختصر غوندې خلاصې تاسو ته وایم ان المسلمین والمسلمات یقینا څنګه چې مسلمانان سړیشته او ظاهری اسلام باندې عمل کوونکي پارکانو د اسلام دارنګه والمسلمات مسلمانان زنانم شته او څنګه چې ایماندار سړیشته چې په الله باندې په فرشتو باندې په کتابونو ایمانی د قرنګ زنانم شته او څنګه چې د الله تابعدار سړیشته د قرنګ تابعدار زنانم شته څنګه چې رښتیا وایونکي سړیشته د قرنګ رښتیا وایونکي زنانم شته او الصابرین والصابرات څنګه چې صبر کوونکي سړیشته پار قسمه مصیبتونو باندې دار قسمه ګنانا پار قسمه تکلیفونو باندې د قرنګ صابرات زنانم شته دا سینی زنانا چې بعضی میاندې خويندې د اسلام نه خبرې او د یو مصیبت تر په خېدو په وخت کې یا مخلص پیړې ور کوي یا وخت شو کوي نبی رسول الله فرمایي چې نه دا زمونږ نه دي او دارنګ والخاشعين والخاشعات دا الله په دربار کې عاجزي کوونکې زنانه او سړي دواړه موجود دي څنګه چې په سړي په دې صفاتونو متصف دي د قرنګ زنانه مشته او دارنګ سرنګ چې صدقه کوونکې سړي شته د قرنګ صدقې ور کوونکې زنانه مشته او څنګه چې روزه نیونکې نارینه شته د قرنګ زنانه مشته او څنګه چې د خپل حیا او عزت ساتونکې نارینه شته د قرنګ د خپل حیا او عزت ساتونکې زنانه مشته او څنګه چې د الله ډیر ذکر کوونکې سړی شته د قرنګ زنانه مشته دا لږ صفتونه چې بچا کې وي اعد الله لهم مغفره الله د دې لپاره مغفرت تیار کړی دی او لوی لوی اجرونه تیار کړی دي او کوم حدیث چې ما تاسو ته ولوستو اگر چې سورته تحریم کې او دارنګي سورته تحریم کې د نبی علیہ السلام د بیبیانو په حواله سره التا یو څو صفاتونه ذکر شوي دي سورته تحریم کې غالبا دې ته نږدې دي او کوم حدیث چې ما تاسو ته لسته په شروع کې دا حدیث ته کنز العمال ده نبی علیہ السلام فرمایي المرأة اذا صلت خمسها یو زنانه چې کله 15 وخت مونږ کوي او دا چون کې د مدرسې بیان ده او د مدرسې یو افتتاحي مجلس ده نو په دې کې تاسو ځان سره دا خبره نوٹ کړئ سورته عبسه چې ده عبس نو دا وزن له نظر ګورئ بیا دې کې د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه واقع ذکر ده او نبی علیہ السلام هغه چون کې توجه لګه کم ور کړی دا نو الله پاک ورته عبسه لفظ او تولى لفظ استعمال کړی چې تندې ترش کړی او دارنګ مخ یې اړولې ده ځکه چې اړون کس راغلی ده نو دلته د دې یو د صفاتونو ذکر شوی دی قران وایي واما من جاءك يسعى وهو يخشى چې ډېر په منډه باندې راغی ډېر په شوق باندې راغی ډېر په جذبه باندې راغی ډېر په اخلاص باندې راغی يسعى کوشش کولو وهو يخشى د الله نوم یریدو علما ذکر کوي چې طالب کې او طالبه کې دا دوه صفاتونه ډېر لازمي دي یو دا چې د الله یره بزرګیم په غالب وي ډېر ضروری ده د ګنا نه بمزان ساتي خدا نه چې صرف بزرګي وي پکې او نور خواري ماری نه کوي دا سبب نه بلکې خپل مضبوطه خواري وکړي قابل قدر خواري وکړي یسعى کې د سعی نه ده د جد و جهد نه ده د مهنت نه ده د جهاد نه ده او د کوشش نه دا ټکی راوته ده نو بالکل کوشش وکړي ځان نه بخوله وباسي او من طلب العلا سحر الليالي چې اوچته مرتبه ده چا خوخي نو بیا به شپې په ویخه تیری مطالعه کوي ځان به پوي او په کوم ځای چې پوي نشي هغه به ځان پوي دا سی بالکل ډوبه کاته کې به کتاب نه پریدي چې به زم په پوي نه شمو مړه به شاګردان بم په خوای یو مولانا صاحب چرته وي خپل جماعت کې ترجمه خودا نو اللهم ان ترجمه خودا نو اللهم ان کې منځ کې ونحفظ ټکی راځي نو لګیو یو ټکی خپل مقتدیانو ته ویلو چې اللهم اغي مرته اللهم اے الله لګیو ترجمه کوله ونحفظ ته چرور رسیدو ترجمه ته یې راشوا د نحفظ ترجمه
نو مقتدیانو ته وایي ونحفظو، هغې ورته وایي نحفظو، دی ورته وایي یعنی نحفظو، یعنی کل مقتدیانو ته حیران ګوري چې دا یعنی نحفظو پکې لا څه ته وایي. دا ولې چې لکه یو څیز زده کوې نو بیا سم یې زده که، داسې نه چې په منځ کې بیا نښتی، نه دې څوک په مولیانو کې شماري او نه دې څوک په امیانو کې شماري. امیان به دا وایي چېره والله مدرسه کې خو یو څو شپې کړي دي، بس دا خو د مدرسې کس دی، او مولیانو منځ کې به کېناستې ځکه نه شي چې په مسله به نه پوهېږي. مثلا زمونږ ډېرې مدرسې د بناتو چې دي او طالباتو د دې نه داسې جینکې هم فارغې شي چې لکه څنګه بله تره لوري او بله ماما لوري وي، بله خورې وي، هغه چې واده له د شپې نه ځي که نه، دا هم ورپسې شپې نه ځي، او چې هغه شور شغب جوړوي دی هم پکې جوړوي، هغه چې ډنګ ډوچه ته ناست دی دا هم ورسره ناست دی، هغه چې په مړي کې ویښته شوکوي دی هم پکې شوکوي، هغه چې سر له درز ورکوي او مخ له دام وله سپېړې ورکوي. نو بیا ستا په دې دومره تعلیم باندې څه، ستا په دې مدرسه باندې څه، ستا د حدیثو په قرآن په درس باندې څه. پکار دا ده چې یو طالبه او یو خور یو مور چې دا د قرآن په درس کې یو ورځ هم ناست دی چې دې باندې د هغې اثر ښکاري. او اثر یې دا دی زمونږ څه استادان دي، دا مولي صاحبانې دواړه وپېژني، غالب ګمان دی، امیر حسین باچا صاحب چې دی نو د هغه یو تره زوی دی چې خپل جلبې کې کار کوي، عبدالمقدس باچا صاحب نامه ده. نو هغې سره زمونږ څه ملګري پاتې کېږي هلته، هغې وایي چې زمونږ په کلي کې عبدالمقدس باچا صاحب دومره خدمت کړی دی، دومره خدمت چې دومره تکړه جینکۍ پیدا کړي دي په کلي کې چې چا په خاندان کې مړی وشي نو دا جینکۍ به ورځي او د هغه مړي سر ته به ودرېږي، او هلته به یو ټیټ تقریر کوي د قرآن او حدیث په رڼا کې. یوه ښځه ترې داسې جړه نه شي کولی چې د الله او د رسول د حکم خلافي، نه ترې سر شکولی شي، نه ترې مخ له څپېړې ورکولی شي. هماغه آیاتونه هماغه حدیثونه په مصیبت کې د صبر او د تکلیفونو باندې چې دی الله اجرونه ورکوي، او دا واغه دا ټول د نبی علیه السلام چې کومې طریقې دي په دې کې د جعفر رضی الله تعالی عنه واقعه نورې دا ټولې ذکر کوي په مجلس کې، او ټیټ ولاړی تقریر کوي. یعنې داسې زنانه تیارول چې خپله غوث هم سمئ په واده کې او په مړي کې چې نورې ځان سره سمئ. تاسو کله قرآن کریم ګورئ سورت توبه کې 71 نمبر آیت چې وګورئ نو هلته الله پاک د منافقانو نه پس وایي والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې دا د خپلو کې د یو بل معاونین دي، او بیا وایي یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. ایمانداره سړی او ایمانداره ښځه دا به صرف دا نه چې خپل اصلاح پسې به نښتي، دا به چې دی د خپل میاندو اصلاح به کوي، د خویندو اصلاح به کوي، او کلکه به ودرېږي، سستي به نه کوي چې مړه خیر دی بس که څه چلو شو. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. یو ماشوم چې د خپل مور نه یو روپۍ غواړي ښه یو 15 منټه ورته جاړي او ورته ځان هم په ځمکه لاړه کوي او جامې هم ګنده کوي او د مور یو څپېړه نیم هم برداشت کوي پکې، خو بس اسیس ته اخلي. کله چې تاسو معاشره بدلوئ د نوح علیه السلام تفصیلات وګورئ، د ابراهیم علیه السلام تفصیلات وګورئ، نو بیا دا زمونږ مخې د پیغمبران دي، قرآن ذکر کړي دي، د دې تکلیفونه د حد نه زیاتو. خیر ده که یو څپېړه نیم هم د الله په دین کې وخوړه نو څه چلو شو، خو د الله دین کې به رستو کېږئ نه، سستي به نه کوئ، او سم چې زده کړي دا به هو خلکو ته رسوئ، او د خپلو کورونو نقشې به بالکل بدلوئ. مړی ژوندی چې په تا بدل نه شي نو بیا خو ستا د علم هېڅ فایده نشته. د کور رخ په بالکل بدلی، کور دی چې دی د شیطان په طریقه باندې وادم دی او مړی هم دی، دا به ستا 100% کوشش چې دا سم طرف ته راتوږي. د شیخ طاهر رحمت الله علیه باره کې دي، ما دې په خپله په کیسټ کې اورېدلي دي، او یو هفته مخکې یو استاد سره ناست و، هغه ویل چې دا دې ما په خپله اورېدلي دي. شیخ محمد دوست رحماني صاحب نامه ده، وایي دا دې ما په خپله اورېدلي و شیخ طاهر صاحب نه، چې زه کله ګجرات ته لاړم او ما د عنایت الله شاه بخاري صاحب د بناتو مدرسه وکته، نو د بناتو مدرسې په پاکستان کې دومره ویم نه، هغه وخت کې هغې مدرسه جوړه کړې وه، خو ډېره ناشنا مدرسه جوړه کړې وه، تر دې چې هغې کې خو دا هم دي چې شیخ طاهر صاحب چې د بیان کې دي رحمه الله چې وایي کومه جینۍ چې واده م شي دلته نه او لاړم شي نو هغه هم په کال کې مدرسې ته کله د لنګر کله د کتابونو
تر دې پورې هغې وي چې دا کټونه څومره پراته دي د کمرو کې دا کټونه دغې جینکو جوړ کړي دي او مدرسې ته یې وقف کړي را لېږلي یعنې ډېرې لوی خبرې کولې د جینکو باره کې چې مدرسه ټول هم دي په خپله چلی خو بیا شیخ طاهر صاحب ته انتخاب تپوس کړو چې تا د بنینو په ځای د بناتو انتخاب ولې کړی دی نو هغه ورته وایي چې څومره شرکیات دي څومره غلط عقاید دي او څومره چې دی نو داسې خبرې دي که هغه رسومات دي رواجونه دي نو دا اکثر د ښځو طرفه خراب دي نو که د دې اصلاح شوه نو غټې غټې کورنۍ به سنبالي شي امام بخاري صاحب تربیت معلوماتو کوي دا مور کړی دی امام ابو یوسف صاحب تربیت مور کړی دی د عبدالقادر جیلانی صاحب تربیت مور کړی دی دا لوی لوی شخصیات اوس په عربو کې یو ډېر لوی شخصیت تېر شوی دی عبدالله ابن باز رحمه الله د ده تربیت هم مور کړی لوی لوی خلک د دنیا د دې تربیتونه ټولو میاندو کړي دي او دا ټول یتیمانان دي بهرحال یعنی د مور غېږه ډېره لوی مدرسه ده بهرحال المرأة اذا صلت خمسها یو زنانه چې کله 5 وخته مونځ کوي وصامت شهرها او کال کې یو میاشت روژه نیسي واحسنت فرجها او د خپل حیا او عزت خیال ساتي واطاعت بالها د خپل خاوند تابعداري کوي د الله او د رسول په چوکاټ کې فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت ننوځي د جنت په کومه دروازه چې د دې خوښي د جنت د دروازو نه یعنی دا د نبی علیہ السلام د طرفه په اخره کې دې ته بشارت ذکر شوی دی دا څلور خبرې دي د زنانو دلته او لس صفتونه موږ مخکې ذکر کړه چې هغه د زنانو د نارینو شریک دي الله دې موږ ته اول ما ته او بیا تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دا کوم علمي سفر چې تاسو شروع کوئ الله پاک دې تاسو ته په دې کې خیر او برکت واچي او استقامت دې الله در نصیب کړي او د معاشري او د کورونو الله او رسول طرف ته مخ راړولو او د کور بالکل د غلط طرفونو ته سم طرف ته راړولو الله تاسو ته توفیق در نصیب کړي درود شریف ولې دعا کوي اللهم صل علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه یا الله دا څه چې مونږ ولستل اول ما ته پخپله بیا دې ناستو میندو خویندو ته دې رونو ته یا الله په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو ژوندون یا الله د بقایا ژوندون د قرآن او حدیث په رڼا کې د تیرولو توفیق را نصیب کړي یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو ماضي کې یا الله مونږ هر قسمه ګناهونه خطایانې شوي دي یا الله په دې باندې مونږ ته د صدق دل نه د توبې توفیق را نصیب کړي او یا الله ټول ګناهونه راته معاف کړي او یا الله څومره مشکلات چاته درپېښي په دې ناستو میندو خویندو کې د وروڼو کې یا الله د ټولو مشکلات اسان کړي څومره حاجات چې مخې ته د ټولو حاجات د غیبو خزانو نه حل کړي یا الله ته مشکل کشا او حاجت روا ذاتې په دې باندې یا الله زمونږ عقیده مضبوطه کړي او مشکلات هم اسان کړي څومره بیمارانی ټولو بیمارانو ته شفای کامل عاجله ور نصیب کړي قرضدارو قرضونه خلاص کړي یا الله د چا حافظه کمزوري مولا ته د خپل دین د خدمت د پاره حافظه تیزه کې مولا چا کې یا الله حوصله کمزوري نو یا الله د قرآن او حدیث پرانا کې د کور د رسم رواج د غلطو رواجونو د ختمولو باره کې یا الله دې میاندو خویندو ته مضبوطه حوصله ور نصیب کړي او یا الله د دې په خلو کې د دې په دعوتونو کې په خپل کورونو کې یا الله ته اثر پیدا کړي مولا د میاندو خویندو یا الله د دې کورونو کې چې څومره خلک په دې رسم رواج نه ختمولو کې رکاوټ یا الله غو رکاوټونه ورته ختم کړي او یا الله زمونږه اراده د رسم رواج په ختمولو کې مضبوطه کې مولا د توحید او سنت د قائمولو لپاره مولا اولمدار قسمه امتحانات او تکلیفونو نو ساته مولا او یا الله بغیر د امتحاناتو نه ډیر کمزوري یو تم کامیاب کې په دې مشن کې خو یا الله که کوم امتحان راځي نو ته د استقامت توفیق را نصیب کې د دې انبیاو د دې صحابه د دې تابعینو په نقش قدم د تلو توفیق را نصیب کې او دا کومه مدرسه چې د رور به روانه کړي دی الله ته پکې زر تر زر د اسانه طریقې سره وته تنظیمات برابر کې د تعمیری کار یا الله ته اسانه طریقې سره روان کې یا الله ته پکې ترقی ور نصیب کې او یا الله د مدرسې تنظیم خود دوی روان دي د سبقونو مونږ ته خبرې ګډر خسته طریقې سره تنظیمات روان دي یا الله تعالی تر اخره پورې په دې مدرسې کې ترقی او استقامت ور نصیب کې او یا الله په دې علاقې کې ته ډېر خیر خور کې مولا یا الله هر کور ته دې مدرسې نه خیر ورسه یا الله لری لری پورې د دې کور نه خیرونه ورسه او د زنانو خیر اسیم د الله په فضل باندې لری لری پورې رسی نو یا الله د دنیا ګډ ګډ ته مدرسې نه خیر ورسه دا مولانا صاحب لګیا دی پکې لګی د ورځې خواري او مهنت کوي د زړه د اخلاص نه پکې لګیا دی
مولا ته د دې په عمر کې او د دې په بچو کې یا الله ته خیر او برکت واچي او یا الله دوی له استقامت ور نصیب کې د دې په علم کې ته یا الله خیر او برکت واچي او یا الله د دوی نه ډیر خیر مزید نورم خور کې او یا الله د مدرسې ته چې څومره مسائل مخې ته دي یا الله ته په اساني طریقې سره د خپل غیب او خزانو نه ټول مسائل حل کې او زر تر زر مولا ته اساني طریقې سره د تعمیری انتظامات او بندوبست مولا ته برابر کې یا الله ټول مشکلات د خپل غیب او خزانو نه ټول آسان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.